أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین. د 14 نمبر ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر یو. د نرسري کلاس د اردو د تدریس په باره کې چې دی نو مونږه یو ویډیو کړې ده. هغې کې چې دی د حروف د شروع د پاره کم اقدامات ضروری دي اپای کې شوي دي. نن مونږ تاسو سره باقاعده آغاز کوو چې څنګه یو چاک یا مارکر راوالی او ته باقاعده د تدریس آغاز کوي. دغه زمونږ د ننني ویډیو چې دی موضوع ده. په دې باندې به نن تاسو سره مونږ انشاءالله ډیر سیر حاصل او پیدمن باز کوو چې د ماشومانو د حروفو د لوستنې او د لیکل د دې آغاز به مونږ څنګه و د نرسري کلاس. نو راځئ چې مخې ته خپل ټاپک ته لړ شو. د ټول نه لومبی به مونږ چې دی د حرف تعارف کوو. یعنی کوم حرف چې مونږ نن ښیو هغه چې دی د هغه پیژنګلو، د هغه شکل، د هغه ساخت چې دا څنګه دی. لکه مثال په طور مونږ الف ښیو، د الف شکل به ورته اول ښیو چې الف څه شی دی، هغه چې دی لیکل کېږي څنګه. مونږ چې دی مونږ سره په فلیش کارډ باندې مونږ ښوی شو، هغه مونږ چې دی ورته په تخت سیاه یا په وایټ بورډ باندې هم لیکلی شو. نو اول به مونږ هغه ته الف ښیو او بیا به مونږ کوشش کوو چې د الف صوتي کوم دغه چې دی هغه وکړو، ځکه چې د هر حرف چې دی نو دوه سرګرمۍ به مونږ کوو. یو د هغه د شکل د پیژنګلو دپاره، یو د هغه د صوت. خو زیات زمونږ چې دی په جدید دور کې چې دی صوتي دغه باندې ډېر زیات توجه ورکولی شي چې د یو حرف اواز چې دی ماشومان وپیژني، چېرته د دې حرف اواز دی ادایګي څنګه کیږي، دا پیژنګلو ډېره زیاته لازمي او ضروري ده. په دې وجه باندې مونږ د مثال بچو کې د شروع د الف نه مونږ کوو. زمونږ چې کوم حروف تهجي دي د هغې آغاز د الف نه کیږي. نو بهتره دا ده چې مونږ الف باندې چې دی اول توجه مرکوز کو. نو د ټول نه لومبی د الف اواز یعنی ا که چېرې دا مونږ ډېر اوږد کړو نو ا ته به لړ شي. هغه د دریو الفونو برابر اواز دی چې مونږ کوم هغې ته الف مد ا وایو. دلته مونږ د ساده الف اواز ورکوو. نو ا انډا، ا انډا، امرود، انارو. د دې قسمه چې کوم لفظ په شروع کې ا استعمالیږي، یو څو معلوم او مشهور دغه چې دی لفظونه، څیزونه چې کوم د څیزونو د نومونو کې ا راځي، ا به د هغې مخې ته راولو چې د هغې سره د هغې پیژنګلو وي. څه داسې ناشنا نوم یا داسې ناشنا څیز به هغې ته مونږ نه مخې ته کوو چې د هغې په ژوند کې نه راغلي یا لا ډېر لرې یا عام استعمال والا نه چې د هغې پیژنګلو هغې کوي. هغه نومونه اکثر هغې په کور یا په دغه کې اخیستي. بیا دا د دې او به مونږ درې قسمه اواز چې دی نو مطلب چې په کوم ځایونو کې استعمالیږي به راولو. لکه مثال د منځنی اواز، اخري اواز. خو چونکې آغاز د بیخي نو حروف تهجي چې تر څو پورې دوه درې میاشتې نه تللی نو تر منځني اوازونو ته او اخري اوازونو ته به نه ځې. خو به طور مثال د تفهیم دپاره به زه هسې لږ مثالونه درکم، خو نور بیا دا یاد ساتئ چې زمونږ به تر دوه دریو میاشتو څلورو پورې د ماشوم سره ټوټل د ړومبي د آغاز د اواز چې کوم د حرف دی هغې سره به مونږ بحث کوو. لکه مثال په طور که مونږ بیا دته منځنی اواز ښیو نو بالو، ټیک شو، منځ والا آواز رایي ا، شام، شامو، دغه شان کامو، بلالو. یعنی دا کم دی دا هغه منځ والا آواز دی. په آخر کې چې دی نو ورته همدا ښولی شي مټکا، کا تا، رو تا، هنستا. یعنی په دې طریقه چې تا ته ماشوم ته د دې ا د اواز تفهیم ښه وشي. خو که ته منځني اوازونه او اخري اوازونه کوې نو وړوکې به لا آغاز هم زده نه کړي. نو دا ستا وروستو سرګرمۍ دي. خو ضروري نه دی چې مونږ د مخې ته ټول کتاب خلاص کړو. مونږ به صرف د کلاس د تدریس او د تعلیم و تعلم خبره کوو. نو لحاظه ځکه ما دا وایي چې شاید چې
موقع میلاو نشي بیا یا دای ته مونږ ونه رسو نو ځکه مادې کې چې دی به طور ماډل تاسو ته چې د هر حرف 3 قسمه چې دی حالتونه د هغې د صوت چې دی هغه ماشومانو ته بیا ښوولي. دغه شانتې بیا دا مونږ داسې کولی شو چې کله مونږ سرګرمو ته راشو د دې شکل هم مونږ خو د دې اوازونو هم بنیادي خو اوس پریکټس به دې کوي چې دا مضبوط شي د دې پیژنګلو د دې په ذهنونو کې مضبوط شي نو لرې به نه ځو. د ټول لومبی به کلاس ته دې متوجه کړو. بیټا په دې کلاس کې وګورئ کوم څیزونه د آنه شروع کېږي نو دا مخامخ پکې خو المارۍ موجود ده الماري. بیا دغه شانتې چې دی زمونږ په دې کلاس کې بیټا داسې ماشومانو نومونه چې دغه د آنه شروع کېږي د چا په نوم کې آ راځي نو اول خو به ماشوم خپل نوم ته لږ تصور ته لړ شي او ذهن باندې به زور راولي نو د دې سره د چې دی د سوچ صلاحیت چې دی نو دا ډیولپمنټ شو. اوس به دی فکر کوي سوچ به کوي جستجو به کوي کوشش به کوي چې د چا راځي د ملګرو په نومونو کې راځي او که نه په زمونږ په نومونو کې راځي که د خپل نه راځي د ملګري نو هغې کې شاید چې یو ډوکې دوره ښایي چې زه یا خپل نوم والي یا د بل ملګري نوم والي نو د هغې نه به ستا آغاز وشي. ماشومان به خوشحالېږي ماشومان به چې دی هغوی به چې موږ سبق ټیک کو ته وله داد ورکوي او په دې طریقه به د اواز هغه دوام کېږي. لکه مثال په طور د انس شروع کېږي اسلم اختر دغه شانتې چې دی امریز اکبر افضل ډېر شي نومونه پاسبل دي چې په کلاس کې وي او دا شان جینکۍ به وي تا سره نو آسما آبشا وغیره وغیره نو دا د نومونو په ذریعه به دا ماشومان چې دی نو د دې حرف هغه مشق وکړي خپل منځ کې او خو یو خبره به کوي چې تا ته شور او په منځ کې د کلاس ډسټربنس نه جوړېږي نو بیټا لاس په اوچته وای. کم ماشوم چې ماله جواب زما د خبرې راکوي خپل نوم علي یا د ملګري لاس په اوچته وای هغې ته به موقع ورکوم فایده څه ده کلاس کې به شور هم ډېر نه جوړېږي ټول ماشومان به هغه یو ډوکي ته متوجه کېږي نو ستا مقصد به حاصل شي. خو که هلته اختر او بل ځای کې افضل او بل ځای کې اسما او بل ځای کې افشا اوازونه راوچت شي نو وړوکې څلور حروف ښه میلاو شو خو چونکې کلاس ته یې پیدا رانله. نو د دې خبرې به خاص خیال ساتئ چې کلاس د ډسپلین او د کلاس په راتلونکي ویډیو کې د کلاس ډسپلین څه اخلاقیات دا به مونږ انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې بیا کخیرې کوو په دې خبرې باندې چې د کلاس ډسپلین دپاره څه ضروري دي. دغه شانتې چې دی چې د دې نه مونږ فارغ شو او دغه شو نو مونږ اشیاو ته هم بوتلی شو. بیټا تاسو چې دی د څیزونو نومونه والی مختلف څه د ځایونو نومونه والی دغه شانتې چې دی ستاسو د کور کې چې دی بیټا چې دی څه څه داسې څیزونه دي چې د آنه شروع کېږي په برنډه کې سکول ماحول کې د کور کمره کې لاره کوڅه کې تاسو په دماغو زور راولی بیټا وګوره نو هغې به بیا نور وسیغ دغه ته چې دی ریسرچ ته ور مخامخ کې چې د خپل کور کې څیزونو باندې نظر واچولی د سکول په کمره کې محدود څیزونه د کور کې چې دی نو د کچن سامان دی په کور کې روزمره استعمال سامان دی د زمیندارۍ سامان دی هغې ته لږه دنیا ډېره وسیغه شوه نو کور ته یو بوزه سه کلاس کې به ناستې خو سوچ په د عمل کې کور ته بوزه چې بیټا کور کې ستاسو داسې څه څیزونه نو چې په دې طریقه د دې یو حرف پریکټس کمپلیټ شي او ته حاصل شي نو بیا به څوک بیا کتاب ته راوپشي ډېر د کتاب نه مخکې سرګرمه وي راځه بیټا نن به موږ ستاسو په کتاب کې د ان چې کوم سبق شروع کېږي په صفحه نمبر پلان کې راواړوئ نو د پټو سره به ماشوم ته چې دی د هغې حرف آواز او تفهیم ورکړي په بورډ باندې که د هغه څیزونه جوړ هم کو چې کوم اشیاو په نومونو کې دغه حرف راځي نو نور به هم پر اثره شي خو مشق به نه یې بار بار مشق په وړو باندې بار بار مشق او بل دا چې لاوډلی ځکه چې د ماشومانو دپاره د پرایمري لیول او خصوصا د نرسري د کته کلاسونو دپاره لاوډ سره د تیز اواز سره د لږ معمولي خو دوره چغه هم نه چې د هغې مرۍ خرابې شي او یا نور سکول ډسټرب شي خو لږ چې د هغه اواز د هغه غوږونه اوري تر دې حده پورې به چې دی نو دا سرګرمی نه یېری چې ته کله په دې سیر حاصل تا ته دغه پوه شي بحث پې وشي سیر ښه په هر انګل سره د شکلونه پیژني د اواز او صوت هم پیژني نو د دې صوتي او د ساخت د اګاهۍ نه وروسته به بیا ته څه کوې بیا به لیکلو طرف ته راځي چې اوس به مونږ لیکل څنګه کوو نو چونکې مونږ وایو چې نرسري ده پنسل یې لا نه دی نیولی لومبۍ ورځې دي لا هېڅ نه دي خبر څنګه به نیسي تا اوس چې دی د هغه چې کوم زمونږ پاین موټر سکلز دي هغه ډیولپ کولو او دغه شان ګراس موټر سکلز چې دي هغه به موږ اوس ډیولپ کوو نو د ماهرینو د دې سکلز دپاره
د فاین موټر سکلز دپاره څه مشکونه ښوولي دي، څه طریقې ښوولي دي چې هغې په ذریعه باندې چې دی ته لکه مطلب دا دی د هغې د ګوتو حرکت کې طاقت پیدا کولی شي، پای کې قوت او پکړ او د هغې صلاحیت سیوا کولی شي، هغه د پنسل د نیولو جوګه کولی شي، د پنسل د استعمال لاس ګرځول را ګرځول. نو د هغې لپاره چې دی ماهرینو څه طریقې ښوولي دي. یو دا ده چې پوم نه جوړول په اوبو کې، دې سره ستا فاین موټر سکل د ماشومانو چې دی نو دا ښه کېږي، مضبوطېږي، په دې کې قوت پیدا کېږي. اوبو نه سوای چې پوم به چېرته پومجي د هارډویر په دکان کې نن سبا مستریان د پلستر دپاره استعمالي ډېر شي کېږي، به طور جاړنې م استعمالولی شي، ته پې بورډ نه دغه م ریمو کولی شي او ځان سره راوړه کېده. واړه به والدین دې په کور کې خدا یاد ساته چې د 3 کالو نه والي 5 کالو لپاره دا سرګرمۍ دي. نو ماشومانو په بره باندې بیا دا تقریبا هغې زده کړي. نو دا په آغاز کې د پنسل نیولو نه مخکې سرګرمۍ دي چې پوم اوبو کې دی چې نه جوړي په یو محسوس ځای چې ځان لوند هم نه کړي. احتیاطي تدابیر به په هره سرګرمۍ کې نه هېروئ. هغه یو مدرس یا یو والد په هغې ښه پوهېږي چې د جمعې د سړځای د صحت د دې خبرو په خیال ساتي. دې نه علاوه خټه چې دی د هغې سره لبې کول، د هغې نه واړه واړه کیلونې جوړول، د دې سره هم چې دی نو پاین موټر سکل چې دی دا ښه کېږي. نو واړه د خټو نه مه منې کوه، خیر د څښا کپړې دې واچوي او کور کې دې دا کوي. ته ورته هم دې لپاره چاینا مټ چې دی نو راوتی دی، هغه چې دی نو کلرفول اومي او په هغې کې دا فایده هم ده چې هغه څښا کوي نه. نو د هغې نه څه څیزونه جوړول، اول بیا د هغې نه به پې حروف هم جوړولی شي. تاسو ته دې ویډیو کې کیدای شي زه وروستو څه یو پکچر 2 پکې ورکړم چې هغې کې به تاسو ته د چاینا مډ نه چې دی دغه جوړ شوي، د هغې نه به چې دی حروف وړو جوړ کړي. نو دغه د وړو دغه صلاحیت د ښه کولو لپاره ډېر زیات بهتر دي. دغه شانته خپل تڼۍ بندول، کولاول، د دې سره هم دا ګوتو چې دی کوم پټي چې دي دا مضبوطېږي. دې نه علاوه ډرایینګ په دې نرسري کلاسونو کې ډرایینګونه دا یې ایسه چونکې غټی نو ماشوم ازادۍ سره رنګ بوتلی راوتلی شي، له دې سره د هغه د ګوتو دغه کېږي. نو ډرایینګ چې دی ډېر اهم دی، دا ډېر لازمي دی، دا په وړو خامخا پکار دی. یو رنګ پاکټ په 100 روپۍ 150 به کېږي. نو دومره خرچې چې سړی کوي نو پکار دا دی چې یو رنګ ډبې وله مواله چې له د آغاز د کور نه ښه وشي. که فرض کو مثال په طور کور کې ډرینګ نه نو عام باندې ورته چې دی نو کم تعلیم یافته والدین چې دي نقشې جوړوه، هغه ته دې کې رنګونه کوه، د دې باډر نه به نه وځي، دی له شین ورکه، دې ته سور ورکه، د رنګونو تفهیم به هم کېږي او فاین موټر سکل به هم ښه کېږي، برابرېږي به. د دې نه وروسته بیا لیکل دي. اوس دغه حرف ته تراللی بیا واپس کلاس ته راځو. سرګرمي نمبر 1 چې دغه وشي ستا سره څه شته ده نه، په هوا کې لیکل شابه ټول ولیکئ. مثال په طور بو، دغه شانتې پا، دا په هوا کې لیکل. خو دا ما داسې ته وایي چې یو حرف په یو ورځ کې بس، هغه بار بار په مختلفو طریقو سره لیکل. بیا چې دی د هغې نور هم د هغې دغه مضبوطولو لپاره 2 جوړې کړه 2 ماشومانو. یو ماشوم د بل ماشوم په ملا باندې حرف ولیکي، ته ولیکه شاباش به ولیکه. او چې دا کله ښه مضبوط شي ته حروف مخې ته لړ شي ټیسټ ډلې نو بیا 2 ماشومان کېنوه، بیټا دی ستا په ملا لیکي څه، ته به وایې چې دی څه ولیکل. نو هغه لیکونکي دپاره هم بځه او چې کومې فیل کوي محسوسي او د هغه په ملا لیکلی شي نو د دې شیپ او شکل تصور کنسپټ په د ماشوم په ذهن کې مضبوطېږي. د دې نه د شګو ټرۍ هم ته کولی شي، شګو ټرۍ دي تا سره، پای کې شګه کېدې میده او په هغې کې لیکل. دا ټول د لیکلو نه اولني اقدامات دي چې ماشوم به د لیکلو سکل څنګه ډیولپ کوي. بیا په مخه باندې چې کله دا سرګرمۍ وشي دا هر وخت نه په دې حروف او تهجي ته برابر کې بیا به دا سیټ ته کې او د روټین مطابق لیکل به هغې شروع کړي. او انشاءالله چې په دې طریقه باندې کوم مدرس او کوم والد د خپل ماشوم سره کار کوي څه د خیال دی هغه به زده کړه نه کوي، انشاءالله ښه برابر به زده کړه کوي. د نوي قانون د اسلوس بیس چې کوم دی د دې ته به وړوکی تیار وي او دا وړوکی به بهترین تفهیم سره مخکې تعلیم کوي، د رټې او د ګوټې د دنیا نه به وځي. ډېره مننه، شکریه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.